افغان مهاجرینو مطابق یو څو بنیادی مطالبات او خبرې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظیم. نننۍ غونډه د ادینزۍ اصلاحي جرګې راغونډه شوې ده او زمونږ د افغان مهاجرینو مطابق یو څو بنیادی مطالبات او خبرې دي. زه په دې موقع باندې د ادینزۍ اصلاحي جرګې څومره مشران چې دلته موجود دي، دا د سوونو په تعداد کې دلته راغلي دي، زمونږ یو څو بنیادی مطالبات دي حکومت وقت ته او هغې ادارو ته چې کم د دوی سره ریلیټډ دي. هغوی ته موږ یو څو ګزارشات دو، یو څو مطالبات دو. دا خبرې اوږدو نه، خو بنیادی خبره دا ده چې څنګه ما د آیات تاسو ته پیش کو چې ټول مسلمانان رونه دي. دا افغان مهاجرین چې کوم دی 40-45 کاله مخکې دلته راغلي دي، زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې آباد دي. په هغه ټایم کې چې دوی راله د روس جهادو او د پاکستان د حکومت او د امریکې د حکومت او د سعودي د حکومت ورسره خپل مفاداتو دوی استعمال کړ د جهاد په نوم باندې. او چې کوم دی که هر یو دوی یو خپل ترتیب و خدا خلک استعمال کړی شو، خو چې نن د دغې کوپري طاقتونو او چې کوم دی د دې دجالي قوتونو مفادات پوره شو، نو نن دا ورته مهاجر دی او د دې ځای نه ورکېږي او تښتئ او بېعزتي کوي. دا خو بنیادي خبرې وې، خو اصل مطالباتو له راځو. زمونږ د ادینزۍ اصلاحي جرګې اولنۍ مطالبه دا ده چې مونږ په دې موقع باندې د آی جي پولیس خیبر پښتونخوا ته او د خیبر پښتونخوا څومره ادارې چې د هغوی ته دا وایو چې د دوی کم په کیمپونو کې میشته مهاجرین دي زموږ سره، نو په دې کې چې کم آی سی سی کارډونو کارډ هولډر دي، نو هغوی له دې هم د عزت په انداز کې یو ترتیب برابر کړی شي. او چې کم دی د نادرا سره رجسټر چې هغې ته پی او آر وایي، نو هغه خو بالکل رجسټر مهاجرین دي. د هغوی نه موږ د بېعزتۍ چاله اجازت ورکو او نه چې کم دی موږ د هغوی د بېمخه اجازت چاله ورکو. او انشاءالله زموږ دا امید هم دی چې د خیبر پښتونخوا په خاوره باندې به انشاءالله دا قسم مسلې نه راځي. دویم مطالبه دا ده چې د چا د ښځې سره چې کم دی کارډ یي، نو زموږ مطالبه دا ده چې هغه به نه ډسټرب کېږي، ځکه چې دا قانون دی او په دې کې کورټ فیصله کړې ده، هغه به نه چړلی کېږي آی سی سی کارډ والا. نو زموږ دویمه مطالبه دا ده. درېیمه مطالبه زموږ دا ده چې کم ماشومان دلته شوي دي، دلته پیدا شوي دي، په دې خاوره باندې لوی شوي دي، هغو له دې بالکل چې کوم دی سیټیزنشپ ورکړی شي د پاکستان، ځکه چې د دې خاورې بچي دي، دلته پیدا شوي دي. دا د هغوی حق دی چې دې خلکو زموږ سره 50-40 کاله تیر کړه. دلته د دوی د والدینو قبرونه دي، دلته د دوی د بچو قبرونه دي، دلته د دوی د میندو قبرونه دي. د دې سره د دوی یو قلبي او روحاني تعلق پاتې شوی دی. بله دا دوی خپله خاوره ده، د پښتنو خاوره ده، بیا بیرته د مسلمانانو خاوره ده. د پنجاب د حکومت نه خو خیر مونږ ګیله نه کوو، که هلته ورسره دوی هغوی یې بېعزتي کوي او که هغوی راکاږي د هغوی نه مخکې مونږ ګیله کړي او نه ترې وس کوو. دغه شان چې کوم دی که د سیند حکومت د دوی بېعزتي کوي، نو د هغې نه مخکې مونږ ګیله کړې ده او نه ترې وس کوو. ادارو ته دا وایو چې ټیک د ستاسو به پالیسۍ یي، هغې له مونږ په ټکراو کې نه درځو، خو د دې خپلو وروڼو چې کوم دی هېڅ قسمه بېعزتۍ ته، د دوی بېمخۍ ته او د دوی چې کوم دی په مالونو لاس اچولو ته به انشاءالله دې ته مونږ نه جوړ یو، نه به چاله اجازت ورکو په دې خاوره باندې، او نه دې دا څوک د ادارې په ذهن کې کېږي چې یاره مونږ به په دې مقصد کې کامیاب شو، مونږ به د دې خلکو بېعزتي وکړو. انشاءالله دې ته به مونږ څوک نه پرېږدو. ادینزۍ اصلاحي جرګه به چې کوم دی دې ته ولاړئ. تاسو ټول زما سره په دې کې ولاړئ که نه؟ ستاسو ټولو ته دا مطالبات منظور دي او که نه دي منظور؟ کم چې غیر قانوني دي هغه مونږ د هغې حمایت نه کوو. د الله نه دا دعا کوو چې الله دې زموږ دې وروڼو له په کومو نن دا سخته ده، دا تکلیف دی پې، او مونږ ورسره ولاړ یو په دې کې چې الله تعالی دې دوی په دې خپل امتحان کې کامیاب کړي، او الله تعالی دې دوی له د دوی په مالونو کې د دوی په عزتونو کې نور هم اضافه وکړي. دا مخکې هم زموږ وروڼه بیا به هم زموږ وروڼه او چې کوم دی دا زموږ د مینې او د محبت دا تعلق به انشاءالله دا به څوک ضایع کولو ته مونږ نه پرېږدو او نه به دا ختم کړی شي.